حدیث مبارک کې راځي اخیری حدیث وام بس کوم وی میدان محشر بوي الله تبارک وتعالى به حساب کتاب شروع کوي نو چې کله الله حساب کتاب شروع کوي نو الله تبارک وتعالى به آدم علیه السلام ته فرمایي اے آدم راشه د میزان د تل سره ودرېګا او د خپل بچو حساب کتاب ته ګوره چې زه خو سره ګورې ظلم نکوم ته ودرېګا حدیث مبارک کې راځي وی آدم علیه السلام به ډیر لوړ قد په تمام انسانانو کې به اوچت قد د چایي او په بدن به شنه جوړه پرته وي شنه جوړه او د میزان د تل سره به ولاړي د خپل بچو اعمالو ته به ګوري ناڅاپي به نظر شي چې فرشتو یو انسان په دیکو اغسته او جهنم ته لیږي فرشتو په دیکو اغسته د جهنم ته راکاږي آدم علیه السلام چې وګوري نو به پیژني چې دا امتی د محمد دی صلی الله علیه وسلم نو آدم علیه السلام به आवाज وکي یا محمد اے محمد زما بچی چرته یې نبی علیہ السلام به جواب ورکړي لبیک یا ابل بشر اے د بندګانو پلار حاضر یم د بندګانو پلار آدم علیہ السلام به ته فرمای ستا امتی پرشتو جهنم ته روان کړي دي کو څه کولې شنو او کورله حدیث مبارک کې راځي وی نبی علیہ السلام به د پرشتو ته وی چې دا زما امتی دي پریدوي د سکای پریدوي فرشتي به ته وی مونږ ته د الله د طرف نه حکم شوی دی مونږ د الله د حکم تابعدار یو مونږ به د جهنم ته بیایو مونږ دې نه پریدو نبی علیہ السلام به ورته مینت کوي خو فرشتي مونږ د الله د حکم تابعدار یو به د جهنم فیصله شوی ده حدیث مبارک کې راځي چې نبی علیہ السلام کله داسې مایوس شي دا غینه کنه نو داسې براو ګرځي او د الله دی عرش ته ګوري حدیث مبارک کې راځي دا ګیره به نبی علیہ السلام داسې په دې موټي کې ونیسي دا د عربو عادت ته کنه چې کله دوی خپه شي او په سوچ کې پریوزي نه دا ګیره په موټي کې ونیسي او داسې ودرېږي نو نبی علیہ السلام به د خپل ګیره مبارکه داسې په موټي کې ونیسي او د عرش ته ګوري الله تبارک وتعالى به جبرئیل علیه السلام راولېږي زما محبوب ته وایي چې ولې خپه ولاړ دی په سوچ کې ولاړ دی نبی علیہ السلام به فرمایي الله تا را سره وعده کړی و چې ستا د امت متعلق پس تا نه شرمنده کوم الله تا را سره وعده کړی و چې ستا د امت متعلق پس تا نه شرمنده کوم الله د دې لپاره کوم رسوي تو ته مينت کوم چې پریدای او هغه نه پریدي جهنم ته ورځي الله دا څومره رسوي د زما الله تبارک وتعالى به فرشتو ته حکم وکي دا سړی واپس دې سکای واپس کوي او راولې د اعمال دوباره اوتلای ته د اعمال سکای دوباره اوتلای نبی علیہ السلام ته الله تبارک وتعالى فرمای زما محبوبه ته خپکیګه ما زما په عدالت کې ظلم نشته چې نیکی کم جهنم ته بزي چې نیکی زیات نه چرته بزي جنت زما په عدالت کې نن ظلم نشته حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام په خپل تلی ته ودرېږي او د دې ګناګار امتی اعمال به تلل کېږي نو چې کله اعمال او تلل شي بیا نیکی سپکی او ګناونه زیات زمون خدا حال لیکنه زمون د امتیانو خدا حال دی چې اعمال او تلل شي بیا نیکی کم او ګناونه بس شي زیات بشي دا امتی به ډیر زیات خپش حدیث مبارک کې راځي لفظ د انمیله راغلی د څه شي انمیله د ګوتی په بند موافق په نبی رسول الله داسې یو کاغذ راوالي او غلې به د خپل امتی د نیکو چابړی ته اولي او چې د نیکو چابړی ته ویش کړه نو د نیکو چابړی بدرون شو د ګناونو چابړی بس شي سپک شي د الله د طرف نه به اعلان وشي چې پلان کې د پلان کې زوی کامیاب شو په داسې کامیابی سره چې د نن نه بعد به ناکام نشي او الله به فرشتو ته فرمایي بوزه فرشتي وی الله چرته بوزو جنت ته بوزه کنه تاسو نه ګورئ چې نه کوي درنه شو ګناونه سپک شو نو دې به جنت ته فرشتي روان کی نو چې کله دې جنت ته روان کی نه دې به فرشتو ته وی مال لک مهلت نه راکوي زه پوښتنه کوم مال لک انت کې مهلت راکای ما ته لک ټایم راکای فرشتي به تو عزت ته مهلت ته نو دې به راوګرځي دې به وی نبی علیہ السلام باندې څنګه نظر فریوزي کنه نو دی بوی ما احسن خلقک ما احسن وجهک و الله سمره خپل خیسته پیدا کړی و الله سمره خپل مقدر کړی دی من انت تسوکی الله د خپل پیغمبر لا پیجندل نه دی نبی علیہ السلام په میدان محشر کې د هغه امتی لپاره په منډو توړو دی فرشتو ته مینت کوون کې دی هغه امتی چې لا د پیجندل هم نه دی نو دی ورته من انت سمره خیسته نورانی چهره دی دا سمره ښکلی من
ته هیڅوک دا راته ووایه چې زما دپاره دومره غمجن یې. نبي علیه الصلاة والسلام به ورته وفرمایي تا زه نه یم پیژندلی؟ انا نبیک، زه خو ستا نبی یم، زه خو ستا پیغمبر یم. دی به ورته ووایي وایي بې ادبي دې معافي، خو دا راته ووایه چې ته ګوتې په بند باندې دا څه و چې تا زما د نیکو چابړي ته واچو، زما نیکۍ درنې شوې او ګناهونه مې څه شو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وو فرمایي هي صلاتک التي تصلي علی، دا هغه درود کوم چې تا په دنیا کې په ما باندې ویلیو، دا هغه درود چې کوم په دنیا کې تا په ما باندې ویلیو، دکه دې ما سره پراته وو، ستا نیکۍ سپکې شوې ګناهونه دې درانه شو، خو چې دا درود ما د نیکو چابړي ته واچول نو نیکۍ دې درنې شو، ګناهونه دې څه شو. ټول وایي صلی الله. رونو د دې کانفرنس نوم دی سیرت ساقي کوثر کانفرنس. الله د هغې هستۍ په یاد کې چې د چا د لاس منتظر یو چې موږ ته به د حوض کوثر نه جامونه راکړي. الله دې موږ ته نصیب کړي ټولو ته. خو ورونو د دغې پیغمبر زړه به نه دکاوه. زه نن امتي ته وایم هغه پیغمبر چې هغه معراج ته تلو لومبۍ ته امتي نوم اخیستی دی، هغه پیغمبر چې د ځنکدن په وخت کې الله ته درخواست کوي الله د ځنکدن سخته په ما که خو زما امتي ته یې مه پرېږده. هغه پیغمبر چې هغه وایي په جنت کې به تر هغې پورې قدم کېنږدم تر څو مې چې خپل امتیان د ځان نه مخکې جنت ته نه دي داخل کړي. زه نن دې امتي ته وایم هم د دغې پیغمبر دا سنت په مخ مبارک باندې پرېږده. دې ویره زه به پکې مشوره وکړم یا کله کله وایي ماله دې الله توفیق راکړي. زه دې امتي ته وایم وامسود مه کوه زما پیغمبر پې خفه کېږي. زه دې امتي ته وایم چغلي مه کوه زما پیغمبر پې خفه کېږي. الله د ده په دې باندې سمې نه راځي، د ده په دې باندې سمې نه راځي. الله